قرآن کریم مسلمان دومره احترام او عظمت کوي چې د هغې د پاسه بل یو کتاب نه برداشت کوي، بل کتاب چې پې کېږي نو دا هم جرم دی، ځکه چې د قرآن کریم تقدس او د هغې احترام ته په هغې باندې بر نه کړو. دا ولې؟ دا ځکه چې قرآن کریم کې چې څه دي دا د الله کلام دی او په دغه اوراق او صفاتو باندې او کاغذ باندې دا لیکلی شوی دی، نو موږ د هغې اوراق هم قدر کوو. او که یو سړی دې قرآن پاک ته چې په دې المارۍ کې پروت دی بد او سپک وګوري نو دا کفر دی. نو الله جل شانه ته منسوب شه، بیا یو نیک او متقی او پارسا کس، یو ولی الله د الله نیک بندو داغه دوست صاحب ایمان تقوادار، داغه هم د مسلمان په زړه کې قدر وي. ولې؟ ځکه چې داغه د الله جل جلاله سره دوستی ده. حدیث مبارک کی راضی صحیح روایت ہے، من آذا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، صحیح بخاری کے من آذا لی ولیا، جس نے میرے کسی دوست کو ایذا پہنچائی، اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، صدمہ پہنچایا، فقد آذنته بالحرب، تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. چچا زما یو دوست اذیت او تکلیف رسول نو هغه سره زما اعلان جنگ دی. نو دا ټول سیزونه د ایمان سره د دې تعلق دی، د ایمان سره. د هر حکم قدر کوي د اسلام، ځکه چې دی وایي دا زما د رب د دین حکم دی او د خپل رب د لویي او بړایي بیانوي، نو د هغه د دین تقدس او احترام یې په زړه کې شته، او د هغه د دین د یو جزیې او د حکم تقدس او احترام یې په زړه کې شته. نو د جاهلیت په زمانه کې بتپرستي هم هغه وی دا زمون خدایان دي. تاسو ته د دې حقیقت معلوم شوی چې دا اساف او نایله د کوم ځای نه راغلي، سره د دې هغه وی دا زمون معبودان دي. نو چې کله عبدالمطلب صاحب دا کنستل شروع کړل، په هغې کې دغه د کوی غاړه راووته او په هغې کې دا سیزونه راووتل، اوسۍ وي د سرو زرو جوړې وې، جرهم په دې کوی کې سنبالې کړې وې، خاورې پرې اړولې، دا هم لاسته راغلې. هغې سره څه تورې او څه غشي دا هم لاسته راغلل، نیزې برچې وې، وسله وه. هغه زمانه کې وسله ډېره زیاته قیمتي وه. په یو توره باندې به ډېر غټ خرڅ کېدو، ځکه چې نن سبا خو کارخانې دي او په هغې کې یو شی واچو چې څنګه شی ته نه د اوسپنې راوباسې نو هغسې ته نه راوځي. مشینان جوړ دي، اسان کار دی. هغه زمانه کې به یو توره کله کله په یو باغ کې ده، یو زغرې په یوس کې به یو باغ ورکولو د کجورو، په هغې به یې اخېسته، دومره قیمتي شی دا سیزونه پکې راووتل. نو قریشو دوه خبرې وکړې دې ټیم کې. یو دا وی چې دې سیزونو کې موږ تا سره شریک یو. عبدالمطلب صاحب ته وایي، هغه ورته وایي چې دې کې تاسو ما سره څنګه شریک یو؟ دا خو ما کنستل کول، تاسو زه پرېښوم نه د سره ځای ته. نو ورته وایي چې ښه موږ هم قریش یو او ته هم د قریشو نه، نو بیا زموږ کومه لار شوه، انصاف را سره وکړه، انصفنا. عبدالمطلب صاحب ورته وایي چې ټیک ته انصاف کوو، نو زما خبرې ته غوږ کېږي. وایي څه؟ وایي په دې باندې به قوره واچو خسڼې، او په دې کې به درې قسمه شي، یو طرف ته به زه شم، یو طرف ته به خانه کعبه شي، بیت الله د الله کور، او یو طرف ته به تاسو شئ. که ستاسو په نوم راووتو خو ستاسو وي، او که زمون په نوم راووتو نو زما په نوم راووتو نو زما وي، که د خانه کعبې د خانه کعبې. نو په یو څیز باندې به یې قوره اچوله. قوره یې څنګه اچوله؟ په خانه کعبه کې غیر چاپېر د خانه کعبې نه بوتانو، او په خانه کعبه کې هم دنده بوت، ځکه چې دغه وخت کې خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم لا دنیا ته مبعوث شوی نه دی، د کفر او شرک یری. په خانه کعبه کې دنده بوت، د هغې نوم و هبل، او دې جمع کې به طالبان او علما ناست دي. ابو سفیان د جنگ احد په آخر کې د دغه بوت چغه والی، اعلی هبل، اے هبل خپل دین پورته که. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي چې جواب ورکړي. نو صحابه جواب ورکو، الله اکبر، الله سب سے بڑا ہے، الله ډیر لوی دی. او الله جل جلاله هبل خو د دې د لاسو جوړ، هغه خو بوتو نه چاته کتی شول، نه څه اورېدی شول، نه څه کولی شول. دی په بوتانو کې
دی وی چې زمونږ په معبودانو کې دا غټ معبود دی، دی د خانه کعبې په منځ کې ودرولی او دې سره کویې کنستې او کویې کنجو په خانه کعبه کې. نو په هغې کې به یې څه کول چې چا به خانه کعبې ته هدایا راړه او تحایف به یې راړل، نو بیا به یې هغه په هغې کنج کې غورځول. چا به سره زر راړل په هغې کې به یې وغورځول، چا به سپین زر راړل په هغې کې به یې وغورځول، چا به دنانیر او دراهم راړل په هغې کې به یې وغورځول او دا بت به ورسره ولاړ. او چې کله به فال ایستو فال مشوره به یې کوله، نه په مشوره باندې به یې نه کول بلکې دې بت سره به یې فال وویستو، نو چې څنګه به راووتو نو هغسې به یې کول. زه به د سیرت په دې بیان کې خبرې کوم چې کوم څیز شرعا ناجایز وي نو هغه به تاسو ته ذکر کوم. تاسو ته ما مخکې دا ویلي دا طریقې د فیصلې کولو نه دي. زمونږ په دین کې د فیصلې کولو یو څو طریقې دي، په دې ځان پوهېږي چې ته به دا کار وکړم او که نه. یو مونږ ته الله جل جلاله دین راستولی دا پوره دستور حیات دی، په دې کې قرآن کریم او سنت رسول الله دا دوه اصلین دي. فیصله به په کتاب الله کې او د الله په سنت باندې طریقه باندې حدیث باندې به کې. دریم په اجماع به فیصله کې. څلورم په قیاس او اجتهاد د مجتهد به فیصله کې. او دا څلور واړه دا د کتاب الله نه نصا صراحتا یا دلالتا ثابت دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه صراحتا ثابت دي. قرآن کریم خو هر یو مني چې دلیل د شرع دی، سنت رسول الله هر یو مني چې دلیل د شرع دی. د اجماع په باره کې قرآن کریم کې دي، که تاسو نه پوهېږئ نو د اولو الامر نه تپوس وکئ. اولو الامر نه مراد هم دغه اجماع چې په کوم باندې د اهل علم اتفاق وشي. یو دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې زما امت به په باطل باندې نه جمع کېږي. کله هم هر دور کې به داسې کسان وي چې هغوی به په حق باندې متحد وي. دا اجماع ده، په حق باندې به متحد وي، تاسو به دا خلک نه پرېږدئ په هر دور کې. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د تشریف وړو 1400 د پاسه کاله وشول. د مجتهدینو زمونږ د دې امت د اهل حق و اجماع په ټولو مسایلو فروعاتو باندې تېره شوي دي. نو دا شته دی. څلورم قیاس دی او قیاس په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او دغه آیت چې ما وړاندې کړو د دې نه علاوه نور دلایل نه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت معاذ ابن جبل یمن ته استولو چې کله یمن فتح شو، وی چې لاړ شه هلته او د هغه خلکو فیصلې وکړې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اخلاق څه عجیبه و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام رحمت للعالمین او ډېر پاکیزه او ښکلي اخلاق او ډېره تواضع او عاجزي و پکې. نو معاذ ته یې وی ته سور شه په سورلۍ د پاسه یې سور کو او په خپله یې د معاذ د سورلۍ رکاب ونیو، ښکته ورسره روان دی. دا سید الرسل خاتم النبیین دی. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. الله جل جلاله پسې په مخلوق کې د ټولو نه افضل ترین هستی او شخصیت هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د تواضع دا حالت دی. نن سبا چې ناظم جوړ شي نو ټیزې په ډبلۍ نه ماتېږي، وړاندې وروسته ترې خلک ځي او دی ځان ته څه وایي او بیا چې ورو غټېږي هغه خو پرېږده. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. معاذ ابن جبل استی په سورلۍ باندې نو تپوس ترې کوي، نور نصیحتونه یې ورته وکړل. بیا ترې تپوس کوي چې بما تقضي یا معاذ، بما تقضي یا معاذ، اے معاذ ته به په څه باندې فیصله کې چې تا ته قضیه راشي فیصله به په څه کې. حضرت معاذ ورته عرض وکړو یا رسول الله بکتاب الله، د الله په کتاب باندې به فیصله کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فإن لم تجد، اے معاذ کو کتاب الله کې هغه مسله نه وه او د هغې حکم په کتاب الله کې نو بیا به په څه فیصله کې. بیا ورته وایي فبسنت رسول الله، نو د الله د رسول په لار به فیصله کوم چې څه د الله د رسول لار ده او طرز زندگی د سنت نه مراد ګوره یاد ساته یو حدیث نه دی
بلکې لار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعض خلک یو حدیث راوړي دي ته سنت، دي ته حدیث وي، او سنت ویل کېږي لارې ته ټول طرز زندگی پکې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول طرز زندگی. اوس تاسو ته یو مثال در کوم، په خبره کې خبره راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ناستې موس کړی دی، ورپسې صحابه جمع کوله. دا په حدیث کې راځي. یو سړی که صرف یو حدیث ته ګوري او لارې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه ګوري، نو هغه به څه کوي؟ هغه به وایي چې زه په ناستې موس کوم. دی به روغ رمټ وي، دی به د 25 کالو زلمی، دی به د 40 کالو مضبوط ځوان او سړی تکړه، او دی به روغ رمټ وي، دی به په ناستې باندې موس کوي، په ناستې به امامت کوي، خلک به ورپسې ولاړي. ولې؟ حدیث کې راغلی. حالانکه ټوله زندگی چې وګورې نو بیا پته لګېږي چې دا موز رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو واقعه کې د اس نه مبارک پرېوتی و، نو دا یو اړخ یې ټول لګېدلی و او تکلیف ورته رسېدلی و، نو ودرېدی نه شو، نو موز به یې په ناستې کولو. نو چې ته کله داسې بیمار شې نو ته هم په ناستې کوه، خو چې روغ یې نو بیا به په هغه حدیثو عمل کې. نو که یو حدیث سړی اخلي نو په ټول عمر به په ناستې موس کوي، او که طرز زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلي نو دی چې روغ نه به ولاړې به موس کوي، او چې بیمار شي نو بیا به په ناستې کوي. تاسو به زما په دې خبره پوه شوي. دا زه ځکه ویم چې نن سبا داسې خلک به تاسو وینئ چې هغه به وایي چې زه خو حدیث اخلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح روایت، حالانکه ټول حدیث د هغې نه علاوه به پرېږدي. نو حضرت معاذ ابن جبل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تپوس وکړو په کتاب الله کې نی، نو بیا به په څه باندې فیصله کوي؟ بسنت رسول الله. د الله د رسول چې کومه لار ده، کومه طرز زندگی ده، په هغې به فیصله کوو. بیا ورته وفرمایل فإن لم تجد، اگر اس میں بھی تو نہ پائے تو، که سنت کې نه وي بیا به څه کوې؟ بیا یې وفرمایل اجتهد برأیي، زه به بیا اجتهاد کوم او خپل رای به راوباسم د کتاب الله او سنت رسول الله نه، نو چې زما رای د هغې موافق شي نو په هغې باندې به عمل کوم. د رای ټکی هم استعمال شوی دی حدیث مبارک کې، او د اجتهاد ټکی هم استعمال شوی دی. نن سبا داسې عجیبه عجیبه فتنې راووتې چې په دې مسلمانانو کې خلک په فرقه بندیو کې تقسیم شوي. دی به وایي چې اجتهاد نشته او رای نشته. رای نه مراد هغه رای نشته دی چې کوم د دین خلاف وي، کومه رای چې د قرآن پاک آیت تفسیر کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک شرح کوي، د هغې کې پرته مسله په آسان شکل کې خلکو ته بیانوي، دې ته اجتهاد ویلی کېږي او قیاس. د دې ثبوت د کتاب الله نه او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی زه به یا رسول الله اجتهاد کوم د خپل رای، سوچ به کوم، نو چې کوم طرف ته مې سوچ برابر شي د کتاب الله او سنت رسول الله په رڼا کې، نو په هغې به فیصله کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا ونه فرمایل چې ها دا درېیم دی څه ټکی ووایي؟ څه یې وفرمایل؟ الحمد لله الذي وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم. الحمد لله، ټول تعریف هغه الله پاک لره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې د الله د رسول استازي او قاصد ته توفیق ورکو د حق خبرې او په حق باندې د فیصلې کولو. تایید یې وفرمایل. نیو مې عرض دا کولو چې زمونږ د فیصلې طریقې چې کله اختلاف راشي هغه په څه باندې ده؟ کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع، قیاس، دې ته ادله شرعیه وایي. شرعي دلایلو باندې به فیصله کوي. دویم، که چېرې داسې مسله وي چې هغه په کتاب الله سنت رسول الله کې ني او ته یو د هغې دغه راوباسې، حل راوباسې، نو دغه وخت کې مشوره کوئ. مسلمانان خپله کې کیني، شورا په مشورې سره مسله حل کوي. قرآن کریم کې الله پاک داسې قسم مسایلو په باره کې فرمایي چې تر اوسه پورې په هغې کې حکم نو نازل شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وشاورهم فی الامر، وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. مشوره کوه د دوی سره، د خپلو ملګرو سره، او چې کله ته په یو معامله باندې پخه اراده وکړې نو بیا په الله باندې اعتماد کو، توکل کو، بروسه کو او هغه کار کوه. نو بله ده چې په مشوره باندې عمل کوي. څلورم دا که ته یوازې تا سره څوک نی
نو په استخاره باندې فیصله کولی شي د الله جل جلاله سره مباح امورو کې د هغې خپل شرایط دي د علماو نه تپوس کولی شي چې یا الله په دې کې چې کوم ښه کار وي خیر وي زما دپاره بهتر وي ته پرې راضي نو هغه وکړي نو دې ته استخاره وي د هغې خپله طریقه ده. پنځم دا یا څلورم چې قره او خسرڼه یې اچولی شي خو د هغې خپل شرایط دي د هغې خپل شرایط چې کوم جایز دي نو هغه دا دي چې په هغې کې د بل حق ماری نه وي د بل حق پکې ونه وایي هر چا ته خپل حق رسي خو د طیب قلب دپاره د زړه د اطمینان او سکون دپاره قره اچولی شي. مثلا دا غوښه تقسیمیږي د قربانۍ په موقع د قربانۍ په اختر کې او دا غوښه تقسیم شوه په دې انداز باندې چې د هډوکو والا غوښه یو ډېری کا او صفا غوښه بغیر هډوکې بله ډېری کا او سر خپې بل ډېری کړي او د دریو کسانو څاروی مشترک دی نو په دې باندې خسرڼه یې اچوي چې هلکه که د چا سمه غوښه راووته بغیر هډوکي خو هغه به هغه اخلي او چې د چا هډوکو سره راووته نو هغه به هغه اخلي او چې د چا په برخه کې سر او خپې راووتله او کلیجي نو دا به هغه اخلي نو دا تقسیم خطا دی. دې ځای کې خسرڼې اچول دا حرام دي ګناه ده. ولې په دې کې حق تلفي کېږي ځکه چې بغیر هډوکي غوښه قیمتي وي هډوکي والا هغه کم قیمت دی او سر او خپې د هغې نه هم کم قیمت وي نو هغه تا یو ته کې او دا د بل ته کې نو دا قره چې دا خسرڼې دا حرام دي. د جاهلیت په زمانه کې به دا قسم قره اچولی شو یا دا ووایې چې دوو کسانو څاروی حلال کړی دی نو ته وایې چې بس د چا راووتو نو د هغه به دا بل به محروم وي نو خسرڼې دې واچولو چې چا راووتو هغه یې وړه دا بل دغسې شپیلي وي نو دا حرام دي ځکه چې په دې کې حق تلفي وشو. که چېرې ترتیب دا وي چې دا هډوکو والا غوښه هغه او دا صفا غوښه بغیر هډوکو دا دې یو ځای او دا سر او خپې دا دې م یو ځای کړل او د هر یو ډیري نه په برابر مقدار باندې په ټولو ډیرو باندې تقسیم کړه هر یو کې د سر او خپو غوښه هم شته په هر یو کې عین هم شته په هر یو کې بغیر هډوکي غوښه هم شته په هر یو کې د هډوکي واله هم شته بیا دې هغه وتلله بتله باندې او هغه ټوله برابر وخته مثلا شپاړه سیره او اوس چې کوم دی نو ته خسرڼې وباسي چې دا ډېری د چا په نوم راووتو نو دا به د هغې او دا د چا په نوم دا به د هغې که بغیر خسرڼې تقسیم کړي نو هم ټیک ده دغسې کوو مونږ عموما خو که چېرې یو کس دې ته ګوري چې اسینې چې دا دې کې ښه غوښی نو دغه وخت کې په دې زړه کې د باسې هیرسي و لالچي سړیا سي یو خار غوندې راځي نو د هغه د طیبي قلب دپاره دغه وخت کې ته خسرڼې واچو یا پخوا مونږ چې واړو مشران به مو لیدل نو یو کس به ورته به چې مخ اخوا که شا که هغه به شا که بیا به ده په یو باندې لاس کې خو دا د چا هغه به دا د فلان کې دا د چا دا د فلان کې نو هغه به هغه ته تله نو دا هم ټیک ده خو چې دا مخکې صورتونه او شرایط ټول برابر وي چې ما تاسو ته کوم بیان کړ. دغه زمانه کې اوس سیرت ته وصل خبرې ته راځو چې د جاهلیت په زمانه کې کوم فال به ایسته کېدو نو هغه به داسې و چې یو به محروم کو او بل به ټوله یې وړه یا یو ته به ښه شی لاړو بل ته به بد شی لاړو داسې به کول دا فال حرام دی. دا فال که اوس هم څوک وباسي دا خسرڼې دا قراندازي دا فال دا حرام دی چې په هغې کې حق تلفي کېږي. یو کس دی مثلا زه یو انعام ورکول غواړم 3 کسان دي نو دې 3 واړو ته یې نه ورکوم یو ته یې ورکوم او 3 واړو کې شک کوم چې کوم ته یې ورکم نو زه خسرڼې وباسم نو دا ټیک ده ځکه چې دې 3 واړو کې د یو قسم ما سره حق نشته هدیه ورکوم هبه ورکوم بخشش صدقه ورکوم خو بیا هم چې دې کې کوم یو کس ته ورکم نو دا خو زما مال دی دې کې د چا حق تلفي نشته دی دې دپاره که زه طیبي قلب دپاره داسې کار وکړم نو جایز دی. نو د جاهلیت په زمانه کې دغه هبل بت په خانه کعبه کې به پروت د سره به غشي و هغې غشي به مختلف نومونه لیکلي و دی چې به رشتې کولې نو هم به فال ایستو او چې بل یو عمل به کولو چېرته به تلل نو هم به فال ایستو او چې سړی به قتل شوی دیت به په چا راوستو نو هم به فال ایستو یا چا په نوم به راووتو دیت به په هغه رالو نور نه. نو دا ټول غلطې طریقې وي خو د جاهلیت زمانه ښودونکی څوک نو رهنما او رهبر څوک نو پیغمبر څوک نو ما به اوس دغسې به یې کول. نو عبدالمطلب ورته ووایي چې انصاف دا دی چې راځئ خسرڼه یې پرې واچو نو دلته یې رالل نو 2 غشي تور هغه د عبدالمطلب صاحب شول او 2 غشي سپین د نورو قریشو شول او 2 غشي زیړ رنګ و هغه د خانه کعبې شول. نو
هغه اوسۍ چې وې د سرو زرو نو په هغې باندې چې خسڼې واچولو نو خانه کعبې راووتې او دا کومه وسله چې وه نو په هغې چې واچولو نو د عبدالمطلب صاحب راووتې او قریش دغسې خالي پاتې شو نو هغوی وایي چې ټیک ته تا انصاف کړی دی نو هغه وسله ده راواغېسته او هغه اوسۍ د خانه کعبې کې ځوړندې کې ړومبۍ هدیه د دلته نه بیا شروع شوي ده د عبدالمطلب صاحب نه مخکې دا مسدود و بنده شوي وه د خانه کعبې هدایا چې خلکو به راړل نو د دې ځای نه شروع شوي ده او بیا پرتې وې بیا به خلکو سرو سپین زر راړل خانه کعبې دپاره یو دا کار و دویم په دې ځای باندې اختلاف هغوی ورته چې موږ به دې کوهي کې ځان سره شریک کړې ځکه چې په دې زمانه کې اوبه انتهایي قیمتي وي په عربو کې خصوصا بیا په مکه مکرمه کې ډېرې قیمتي وي په عربو کې تر اوسه پورې د خاریو او د علاقو نومونه هغه په اوبو باندې دي او په منځ کې دا خبره زما عزتمنو عرض کړم چې اوبه انتهایي قیمتي نعمت دی د الله پاک اوبو باندې ته اودس کې ته پاکېږي نه بغیر د اوبو نه اوبو باندې ته غسل کې ستا ډول بدن حدث پې باندې لري شي نشي پاکېدی بغیر د اوبو نه اوبه تسکې ستا ساه ده په اوبو کې چې اوبه نی د تندې د لاسه سړی مري اوبو باندې ته پخلی کې کټوۍ پې پخې چای پې پخې په اوبو باندې ته کپړې نجس او پلیتې او خیرینې وینځې دا د الله جل جلاله څومره لوی نعمت دی نن سبا دغه عظیم نعمت چې کوم ځای کې شته هغه یې بېدرې غذایه کوي دا نعمتونه لګېدلي دي حکومت ټیوبویل ایستی دی بمبه راغلي دا په لاره کې دا بمبه دی دپاره وه چې لاروی ځي چېرته څوک لوښی ډکوي چېرته ضرورت وي نو ویس کا نو هغه بمبې ماتې کړي دي چې څنګه اوبه مشین چالو شي نو دا بمبې دغسې فضول ویږي دا د الله جل شانه په نعمت کې اسراف او تبذیر دی قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا تبذیر کوونکي فضول خرچي کوونکي خلق دا د شیطان رونه دي او شیطان چې کوم دی نو دا د خپل رب ناشکر او نافرمان زما عزتمندو د الله د نعمتونو قدر کوي که د الله د نعمت قدر کې دا روپۍ پیسې دنیا ده غلط مه استعمالو خو د نعمت قدر به کوي که دا ته په خادۍ کې په عام مجالسو کې فضول په حرامو کې لګې په ډمتوب باندې نو دا په سین کې د غرزور نه هم زیات ناقدري ته وکړه په حرامه لار کې دی ولګي فضول خرچي تبذیر او اسراف دا په هیڅ صورت کې نه دی جایز او دا نن سبا کې چې کوم ځای کې بجلی خلکو کونډې لګولې دي هلته کې د شپې د ورځې بلفونه بلیږي زه په دې خپلو سترګو وینم هغه په زړه کې دومره ترس نشته چې دا بجلی دې ټوله علاقه کې پکارېږي یو خدا چې زه یې دغسې حرامه راولم خلکو په جایز طریقه باندې لګولي نو د هغې به څه حالت یې زمونږ په دې دارالایمان باندې د دې میاشتې نه مخکې میاشت بل راغلو 80,000 روپۍ دغه څیزونه بلیږي ستاسو په سر چې دا پکې دي د بلفونه یې او مونږ د تعمیري حالت کې یو مونږ سره خو څه نشته مونږ خو د خدای ملنګان یو فقیران 80,000 روپۍ په دې باندې بل راغلی و دا چېرته نه والله اعلم پته یې نه بل مجمع بعضې ځایونه داسې دي چې هلته کې شته دی نو په اوړي په ژمي په هغې باندې هیټر چلیږي پخلی پې کېږي لرګی نه بلیږي ګیس سلنډر نه بلیږي ولې بجلي ده په کور کې طاقت شته دی نو په هر یو کمره کې اے سی لګولی هغه هم پې باندې چلیږي او بجلی بل نه ورکوي د دې به په ورځ د قیامت تپوس کوي ځکه چې دا یوازې د صدر د وزیر اعظم نه ده دا زما او ستا او د ملک د یو غریب مسکین فقیر یتیم د هغې ټولو په دې کې برخه ده ته د نورو حصه دغسې استعمالې په ناجایز طریقې سره په ورځ د قیامت به تا نه تپوس کېږي دلته خو زموږ صدر هم غل دی وزیر اعظم هم غل دی وزیران هم غل دی هغه به وي که څوک ښه وي هغه به ښي الله جل شانه ته د هر چا پته ده موږ صفا چاته نه شو ویلی چې فلان کې دا دی چې د چا په باره کې پته ولګي نو هغه بیا وي خو هلته به په ورځ د قیامت الله جل جلاله تپوس کوي دغسې زما عزتمنده ده او بل لوی نعمت دی ما ته هغه وخت هم یاد دی چې زمونږ والدې به په کور کې لوښي وینځل نو د غولي په منځ کې به یې دومره کونج کړی نو اوبه به مونږ د سیند نه راړې د سیند نه زنانه به د شپې راړې نارینه به د ورځې راړې نو شپږ یا اووه منګي یا پنځه منګي دا به شوروز شپه او ورځ ټولو دپاره دا کافي دا به اودسونو کې م استعمالېدل دا پنځه منګي
دا به د پخلی دپاره م استعمالول، دا به هر څه دپاره استعمالېده. نو بیا به یې څومره په قدر استعمالولې، دومره کنج به یې کړی او نالی به نه وي د کورونو نه د نکاسۍ. نو چې لوښي به یې ووینځل نو په هغې کې به هغه اوبه تلې. نو بیا به مونږ چې ماشومانو نو مونږ ته به یې په خراب لوښي کې دا اوبه بیا واچولې، راته به وایي چې دا کنده کې واړوئ، لاره کې داسې ځای کې واړوئ چې هلته چاته تکلیف نه وي. بیا به ما هغه لوښی ډک کو، په سر به مو که نو هغه اوبه مو بهر اړول. دومره په انتهایی احتیاط سره به دا اوبه استعمالېدې، ولې د سیند نه به مو راړې. اوس اوبه څومره په بې احتیاطۍ سره استعمالېږي، غټه بمبه ده دلته کې بهیږي او هغه چې کوم دی نو هغه فضول دغه کېږي، ضایع کېږي. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې دا اوبه ډېر قیمتي شی و. بیا د زمزم کویې، بیا دې ټولو عربو دا منل چې زموږ د نیکه د اسماعیل علیه السلام کویې دی. وی مونږ په دې کې تاسو سره شریک یو. عبدالمطلب صاحب وی چې تاسو خو ما څخه راتلی نه، زما م لاس نیول چې ما کویې کنستو، او چې ما بیا کنستو تاسو لرې ناست وئ تماشه مه کوله، نو تاسو اوس د شراکت وایي. په دې کې به فیصله په انصاف کېږي. هغوی وی مونږ سره انصاف وکړه. نو انصاف څنګه وکړو؟ چا ورته ووایي چې شام طرف ته یو هلته کې څه کاهنین دي، هغه زمانه کې کاهنین و، غیبانه خبرونه به خلکو ته وی. وی هلته به لاړ شو نو په هغه به فیصله وکړو. نو د مکې نه روان شول. تاسو وګورئ د مدینې منورې نن سبا 4,500 کیلومیټره په نیغ موټروی باندې لار ده، او هغه زمانه کې خو داسې په شګو په غرونو کې ځه. او دا د مدینې نه مخکې شام ته روان شول دې فیصلې دپاره چې په دې کوی باندې جګړه ده. عبدالمطلب صاحب دا نه غوښتل چې جګړه پې وشي. د ده مطلب دا و چې مشري به د دې زما په لاس کې وي او اوبه به ټولو ته زه ورکوم. هغه یې وی چې مشري به زمونږ په لاس کې، یا یې شریک که را سره په مشرۍ کې. ده داسې غوښتل چې اسیني خلک استعمال غلط کوي. بیا نو چې لاړل نو هغه ځای خو ډېر لرې و، په دشتو کې مزل کولو. د سیرت کتابونه لیکلي دي ابن اسحاق، وایي چې په لاره کې دوی تږي شول، خپلې اوبه ورسره ختمې شول. عبدالمطلب صاحب د خپل خاندان د بنو هاشم افراد مغشتي، د بنو عبدمناف او د قریشو د ټولو قبیلو خلک هم ورسره وو. نو دوی سره اوبه ختمې شوې، د قریشو هغه خلکو سره وې او د خپلو ملګرو سره ختمې شوې. د سره د تندې نه حالت ډېر سخت شو. هغه یې ورته وایي چې مونږ ته اوبه راکړه. هغې ورته وایي چې مونږ خو اوبه نه درکړو، چې مونږ تاسو ته درکړو مونږ به څه کوو. دومره عجیبه شی دی. اوبه په خپل ځان یریږي نو دوی ته نه ورکوي. دوی سخت د تږي په حالت کې وو. نو دوی وایي چې مشوره کوو. نو خپلو ملګرو ته وایي چې یو څو کسان به سره د خپل قوم وو، وایي ستاسو څه رایې ده؟ وایي صاحب چې څنګه فیصله تا وکړه هغسې به کوو. وایي چې داسې به وکړو چې هر یو کس ځان ته یو کنج وکنئ د قبر دپاره، او هغه کنجان وکنئ چې کوم یو سړی مري نو هغه به هغې کې دفن کوو، چې بل مړ شي نو بیا به پاتې کسان به هغه دفن کړي، خاورې پرې راواړئ چې لاشونه مو بهر پاتې نه شي. دغسې به دفن کوو چې په آخر کې یو سړی پاتې شي. نو هغه یو سړی که ضایع شو، مارغانو زناورو خوړو خیر دی، او کم از کم دا نور خو په دغه کې په ډوغل کې دننه شي، خاوره پرې واړو. وایي چې ټیک ده، کنجانې وکنستل. په دې ځای کې एकदम عبدالمطلب صاحب رایې بدله شو. او علما لیکي، سیرت نگار لیکي چې عبدالمطلب صاحب چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی، لار ښودونکی د ده په علاقه کې څوک شته دی نه پیغمبر. نو الله جل شانه به رهنمایي کوله. دې ته الهام وایي او دې ته محدثون وایي چې الله پاک به په زړه کې خبره واچوله چې داسې وکړه. پیغمبر نو چې په هغه باندې وحي راتلی. چونکې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه دی، صرف په منځ کې د پلار د عبدالله صاحب واسطه ده. نو الله پاک به د ده راهنمایي په خوب کې کوله، د الهام په شکل کې به کوله، په نورو طریقې چې کومې ناجایزې وي نو په هغې باندې به هم ده ته به خیر لار ښول چې داسې وکړه. د زمزم کویې د خوب په ذریعه باندې وکنسته. د ده په باره کې تاسو ته مخکې بیان شوي چې کوم څیزونه ډېر زیات خلاف شرع څیزونه چې تر اوسه پورې شریعت او دین او مذهب او اسلام نشته او وحي نه راځي، هغه عبدالمطلب صاحب ته په زړه کې الله پاک اچولو چې دا څیزونه حرام دي، نو هغې منې کول. داسې مه کوئ، داسې مه کوئ، داسې مه کوئ. د دې تذکره تاسو ته شوي وو. نو دغه وخت کې الله پاک راهنمایي کوي. نو एकदम یې هغه ایثار کړی چې بس ته نور مه کوئ، او بیا وایي چې داسې چل کوو چې تر څو پورې مونږ کې همت شته. دا خو عجز دی
چې مونږ اوس دغه ځای کې مرو ناست یو په مخ کې نه ځو چې تر څو راکې همت ته د یو څو قدمه اخیستی شو نو تر هغې به مخکې ځو چې کوم ځای کې بیا مړه شو بیا به مړه یو خو دا خپل قوت په دې بلچۍ او په دې کنستو نه صرف کوو ځئ چې ځو نو د تلو اراده یې وکړه نو عبدالمطلب صاحب چې کوم اوښو په هغې باندې هغه ناست دی کجاوه یې پې باندې واچوله او سامان یې پې برابر کو او پې د پاسه کېناست خو چې څنګه یې اوښ پاسولو نو د اوښ د لاندې چینه راووته اوښ د لاندې چینه راووته نو एकदम هغه اوبه دی واغېښتې هغه یې وسکلې ټولو د ده ملګرو او دی څاروو ته هم ورکې بیا چې ورسره د قریشو څومره نور خلک وو چې چا ورته اوبه نه ورکولې هغوی ته یې ویې راشئ تاسو هم وسکئ پیغمبر علیه السلام نیکه د جاهلیت په زمانه کې دی خو رحم او ترس پکې دومره شته چې هغوی نه ورکولې ورته وایي چې راشئ لوښي ډک کړئ څاروو ته ورکړئ دی ووې ټولو وایي چې صاحب دغه کویې د زمزم ستا حق دی ځکه چې الله جل جلاله تا ته په لاره کې فیصله وکړه او ستا د سورلۍ د لاندې اوبه راووتې نو هلته تلو ته اجازت نشته موږ د سره جګړه نه کوو په دې باندې تولي او مشري ستا ده دا هلته نه راواپس بیا چې کله راورسېدل نو عبدالمطلب صاحب د کوی د کنستو په دوران کې که یا الله دا کویې راووتو دا زمزم اوبه راووتې نو نظر یې منلی او منښته یې کړي وه او نظر یې دا منلی و چې ما ته ته که خیري 10 زامن راکې 10 زامن او هغوی زما سره د کار او د لاس پورته کولو د جوګه شي نو زه به په هغې 10 زامنو کې بیا یو زوی ستا په نوم باندې قرباني کوم اوس دا نظر منل حرام دي هغه د جاهلیت زمانه دا نظر منل حرام دي ابراهیم علیه السلام چې زوی د ذبح دپاره روان کړی و هغه د الله حکم او هغه د الله پیغمبر و اوس که څوک وایي چې ما ته په خوب کې حکم شوی خدای راته ویلی دي نو دا دروغجن دی کذاب دی او بل دا که چېرې دا ناپوهی نو ده ته شیطان ویلی دي ابلیس خدای ورته نه دی ویلي ځکه چې الله پاک چاته په خوب کې داسې احکام نه بیانوي چې په هغې باندې حرمت هغه نص سره راغلی دی قرآن کریم کې صریح نص دی ولا تقتلوا اولادکم تاسو خپل بچي اولاد مه قتلوئ د دې خلاف چاته په خوب کې نه شي کېدی په دې پنجاب طرف ته سند طرف ته چې لاړ شي هلته داسې کیسې کله کله کی خوب کې مې لیدلي وو چې دا زوی ذبح خوب کې مې لیدلي وو چې دا لور هله خوب کې مې لیدلي وو چې دا فلانکي زیارت ته او بابا ته ورکړه هلته یې وقف کړه او خوب کې مې لیدلي وو بیا چې په سر باندې ورته د اوسپنې ټوپۍ کېده هغه سر دومره وړوکی پاتې شي هغه د انسانیت د کار نه هغه وباسي دا ټول حرام دي د الله جل جلاله افضل ترین او اشرف ترین مخلوق دی په مخلوقاتو کې انسان دا ستا زوی دی ستا لور ده لیکن تا ته په خدای دا اختیار نه دی درکړی چې هغه ته حلال کړي یا راته په خوب کې څوک وایي یا په زړه کې ستا راشي ته په هغې باندې عمل وکړې داسې نه دا طریقه اوس مسدود ده دا د جاهلیت زمانه وه هغوی رهبر رهنما څوکونه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سپینه لار پرېښې ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ترکتکم علی ملت البیضاء لیلها و نہارها سوا میں نے تمہیں ایک سفید راستے کے اوپر چھوڑ دیا ہے جس کا دن اور رات دونوں صاف ستھرے اور برابر ہے شپیم رڼا ده او ورځم رڼا ده هر سے معلوم دی حق حق تھی واضح واضح باطل باطل لی الحلال بین والحرام بین حلال واضح او حرام واضح و بینهما مشتبهات او د دې په منځ کې بعضې امور مشتبه دي نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا طریقه اوس د نظر نه ده د جاهلیت زمانه عبدالمطلب صاحب ووایي که ما ته د زامن راکړې یا الله او چې کله هغه ځوانۍ ته ورسېږي بلوغ ته نو په هغې کې به یو زوی ستا په نوم باندې قرباني کوم نو د عبدالمطلب صاحب 10 زامن وشول په دې 10 زامنو کې عبدالله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والد ماجد دامو دا ټولو کې کشر او دا د مختلفو میندو اولادو دا 10 بچي د عبدالله خپل رور ابو طالب او زبیر دا 3 واړه د یو مور دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو ترونو کې حضرت عباس رضی الله عنه دیم تر دی او دا صحابي دی او حضرت حمزه رضی الله عنه دیم تر دی او مشهور صحابي دی په احد کې شهید شوی او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رضایی رورم دی
او لږ فرق دی د ورځو په حساب سره د دواړو په منځ کې. نو چې کله د 10 زامن پوره شول نو عبدالمطلب صاحب د زامنو کې یو زوی ذبح کوي. نو وایي چې څنګه چلو کو؟ نو لاړو هوبل ته بیا اوس خسړی چې د چا په نوم باندې راووتو نو هغه به ذبح کولو ته بیایم. نو چې کله یې غشي وغورځول او راویویستو نو د عبدالله صاحب په نوم باندې راووت. زامنو ته یې ووی چې دغسې ما نظر منلی او ما د الله سره واده کړي او ستاسو سره یې ده. نو زامنو ته ووی چې پلاره چې څنګه دې خوښوي تا ته مونږ اجازت د کفر شرک زمانه ده وګورئ. او زامن یې دومره فرمان بردار چې حلالې ته یو انتخاب کوي په هغې کې ټول اجازت ورکوي. ټول زامن یې تیار دي. وایي چې په چا باندې ته ګوته کېدې مونږ تیار. نن سبا اسلام دی په هر کور کې او زوی د پلار دپاره ښځه نشي پرېښوی، نافرمانه ښځه. ابراهیم علیه السلام بچی اسماعیل علیه السلام ښځې سره یې ښه وخت تېرېږي خو صرف ناشکري وه پکې. ابراهیم علیه السلام سوال جواب ته پرېښو مخامخ هم نه دي ویلي او په اشارو کنایو کې سوال جواب پرېښو. اسماعیل علیه السلام پې عمل وکړو هغه ښځه یې پرېښو بلې ښځې سره یې نکاح وکړه. او نن سبا یو کس یو زوی د پلار د خبرې په مقابله کې خپله خبره نه غورځوي. د پلار خبره دې وغورځوي خپله خبره نه غورځول ته نه دی. تر ښځه او مال دولت خو لا پرېږده. که مور یې بوډۍ وي که پلار یې بوډای هغه ته ضرورت وي نو دی هغه ته خرچې ورکولو ته نه دی تیار. نن سبا عجیبه حالت دا دی چې هر یو ته خپل حق مخې ته ښکاري د بل نه. د پلار څه حق دی دا نه پېژني څوک. زما په بل پورې څه حق کېږي دا پېژني. زما حقوق په دې پلار باندې څه دي دا یې پېژندلي دي او زما د پلار په ما پورې څه حقوق دي دا یې نه دي پېژندلي. بس هر یو سړی د خپل حق په اغشتو په وصولولو په دغه کې لګیا دی سوچ کې لګیا دی. نو کینچاتاني دی لکه د چرګانو د سپو جنګېدل دي. پلار د خپل حق د وصولولو کوشش کوي زوی د خپل حق د وصولولو کوشش کوي. دا صرف او صرف خپل سود او زیان دی خود غرضي ده. حالانکه مسلمان ته خدا په کار ده چې د سر فرست د پردي حقوقو پیژني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې بادشاهان براشي غیب عمرای. نبی یا رسول الله هغه وخت کې به د وخت تېرولو طریقه څه د تاسو مونږ د نصیحت وکوي. ورته یې وفرمایل چې د هغوی تاسو پورې کوم حق دی هغه ورکوئ او خپل حق د الله نه غواړئ. د حل طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته ښولي. خپل حق د الله نه غواړه الله جل شأنه به حق درکوي. نو به هر حال دا زامن یې ورسره ټول تیار شول. وایي چې په چا ته ګوته کېدي هر یو کس تیار. خو د بوتلل عبدالمطلب صاحب وایي چې لاړ شو او قوره واچوم چې د چا په نوم باندې راووته نو هغه به بیا ذبحې ته بیایم. بس دې پورې اوس بس دی انشاءالله بیا به چې ژوند وي بیا به بیان کړو.